قدرت یو نشانی ده، دې ته کتل پکار دی. د الله د ټولو نه خوښ انسان هغه دی چې هغه جوړ راولي او دا ټول د الله چې څونه نه زیاته لعنت په کوم شي کې انسان ورېږي نو هغه د ټول سبب چې کوم سړی ګرځي. صحیح. شیطان چې وایي د ماښام کې د خپلې چیلې ټولې راغونډې کړي نو شاباسي هغه انسان له ورکوي چا چې توړ راوستی، چا چې کور مات کړی دی، چا چې توړ راوستی. ګیر چاپېره د دنیا کې وګورئ، په هر سیسټم کې په هر شیز کې که هغه ظاهري وجود د هغې موجود دی، په دې کې به جوړي که جوړي دا به مخ په وړاندې ځي، که جوړ نه وي دا به یا ولاړي او یا به دا لاندې ځي. صحیح. ما مخکې په دې ډسکشن کړی چې موږ د یو داسې شخړې ښکار یو چې موږ په یو نامعلوم حالت جنګ کې پراته یو. نامعلوم حالت جنګ. او په دې لکه په کالجونو کې، په سکولونو کې، په یونیورسټیانو کې په دې خبرې نه کېږي. په دې کېږي هم نه. په دې چا کتابونه هم ډېر کم لیکلي دي. لکه زموږ په معاشره کې په یو کور کې دننه چې کم کنفلکټ دی، یا په یو معاشره کې په یو قوم کې دننه کم کنفلکټ دی، یا په صوبایي سطح باندې کنفلکټ او بیا ملکي سطح باندې کنفلکټ، نو دا په بره لیول چې څونه غټې شخړې دي که دا ختمول غواړئ نو لاندې نه به راخیږو، د یو کور نه به سټارټلو. څنګه؟ یو کور به جوړو، کورونه جوړ نه دي، مات دي. په داسې حالت جنګ کې دي چې ښکاري نه، خو عدالتونه هم لګېدلي دي. دې موږ احساسي طور باندې نیولي یو. خواښې دا سوچ کوي چې ما د زوی له واده وکړو، دا زوی رانه د ښځې بوتلو، قبضه یې کړه. ښځه وایي چې دا خاوند چې کوم سلطنت دی دا زما دی. نو خواښې او انګور خپلو سره په ټسل کې they're not in peace. دا په جوړ کې نه دي، دا څه ناڅه ځای کې په داسې توړ کې دي، لہذا معاشره کې دننه د هیپینس لیول کم دی، ښکاري نه خو په توړ کې دي. ښځه هم په خپل ځای ټیک ده او خواښ هم په خپل ځای ټیک ده. توړ دی په منځ کې، ښځه هم ټیک ده او خواښ هم ټیک ده. خواښ یې ځکه ټیک ده چې هغه ماشوم راغټ کړی دی، روزولی دی، بیا یې له واده کړی دی. ښځه په دې لحاظ سره ټیک ده چې د ښځې هم یو قرباني ده، خویندې پرېښي، رونې پرېښي، مور او پلار راغلی. بیا د ښځې په فطرت کې دا ده چې خاوند او ښځه بیا بچي بیا کور هغه لږ وایي چې زه لکه زما د فیملي خپل یو ګروت دي، دلته کنفلکټ دی. بیا که په یو کور کې درې هلکان دي او د هغې درې واړو ښځې دي او د هغې بچي دي او د دې درې ورونو نه اخري یو ورور دی، دا خوار په بیټک کې پروت دی، د لا واده نه دی کړی، نو دا اخري رور او د مور او د پلار دا یو خپله ډله ده، او دا درې واړه ښځې چې کوم د دې درې ورونو دي رنداریانې دا یو خپله ډله ده، په خپل منځ کې یو کنفلکټ. دا کنفلکټ د لاندې نه دې ذهني طور باندې زموږ معاشره دا ګروت ته نه پرېږدي. تاسو په دې کیسهخوانۍ بازار کې لږ وګرځئ، د اندرشیر ته ورشئ، په دې پېښور کې ګیر چاپېره چې کوم سړی درته ښکاره شو چې داسې ناست دی، پوه شئ چې په ذهن کې دا په دې ټایم کې په کور کې پروت دی.